1200 لګبګ ویډیوز دي. دا هغه ویډیوز دي تاسو سم نشئ ویلی، کم ته تاسو په یو انګل هم سم نشئ ویلی، هغه د بهودګۍ نه، د فحاشۍ نه، د کنځلو نه، یا داسې ګیمونه دي چې هغه معاشرتي لحاظ سره ډېر خراب دي. هغه به کې موږ نومینیټ کړي، چونکې عدالت خو ایویډنس غواړي، نو ایویډنس موږ جمع کوو. دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده هیومن رایټس ټیم والا ماشاءالله په هر ځای کې خپل قدم مخکې کوي. اوس د لایو ټیک ټاکرانو په لایو میچونو کې ټیک ټاکرانو چې کوم په حاشي خوره کړې ده او په کوم زور او شور سره هغوی په مخ کې روان دي او یو بل ته کنزل ویناګانې پرتوګونه ایستل، دا یو غټ قدم یې اوچت کړی د هغې خلاف. په های کورټ کې د هغوی خلاف کاروایی چالو کیږي به انشاءالله، او شانان به یې د پرون بل جمع کړی دی. یوه ټیک ټاکر چې هغه د یو شپې کې په یو گیم کې 12 لاک هم ګټلي دي، 16 لاک هم ګټلي. دا څوک ورته رالیږي؟ دا ورته همدا پښتانه رالیږي. دې کې داسې خلک انوالو دي چې هغه دا غواړي چې زموږ معاشره تباه شي. ټوله ذمواري د ګفټر ده چې ګفټر پیسې نه ورکوي، دی به یو ورځ راشي، دوه به راشي، اخر به سایټ ته شي. خو چې ګفټر ورته پیسې لیږي هغه ته پته ولګي چې یاره ما کنځلو کې ما نن په کنځلو باندې 50,000 وګټلې، یا ما پرتوګ وویستو په پرتوګ باندې ما 1 لاک د شپې وګټلې، نو سبا هغه زوی ته مو پرتوګ وباسه، ښځې ته مو پرتوګ وباسه، خاندان ته مو پرتوګ وباسه، ځکه چې په پرتوګ ویستو کې هغه ته پیسې ملاویږي. او د دې حوالې سره خبره کومه چې دای کم ظلم چالو کړي دا به کله ختم شي. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی. زه ستاسو د ټیم ډېره زیاته شکریا ادا کوم ستاسو مونږ ته ټایم راکو. بیسیکلی خبره داسې ده چې دا مونږ ډېر ټایم نه لګیا وو د هغې خلکو خلاف څوک چې په سوسایټي کې په ټیک ټاک باندې لګیا دي ګن پھیلاوي. نو بیا مونږ دا فیصله وکړه چې یاره مونږ دې باندې اف آی اے ته ځو، بیا مونږ اف آی اے ته راړو، بیا مونږ ای سره میټینګز وکړو، ایون د ټیک ټاکرانو باندې مونږ جرګې مو کې، مونږ دوی سره کورونو ته لاړو، دوی سره کېناستو. خو بدقسمتۍ نه پیسو دوی دومره لیوني کړي دي چې هغوی نه پښتو پیژني نه عزت پیژني، صرف پیسه پیژني. نو بیا ما سره ثاقب الرحمن یو سوشل اکټیویسټ زموږ ملګري دی، هغه ما سره رابطه وکړه چې یاره زه پیټیشن دایرول غواړم د ټیک ټاکرز خلاف. هغه چې ما ته دا خبره وکړه نو هغه ته ما ویل یار مونږ خو الریډي په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی. بیا مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به مشترکه په دې باندې یو حکمت عملي جوړو. بیا لا چې دی نو هغه کاکا خیل لا فارمز چې دی نو هغوی رابطه کړې وه چې یاره مونږ دې کې مخکې کار کول غواړو، هغوی هم مونږ سره شو. او دې کې کاکا خیل لا فارمز چې کوم دی ثاقب الرحمن د هیومن رایټس ټیم، مونږ ټولو مشترکه دا فیصله وکړه چې دې خلاف دا جهاد به مونږ کوو. مونږ الحمدلله پرون په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوو چې یاره مونږ سوري په های کورټ کې چې مونږ ته تاسو ډیټ راکړئ، او مونږ دا غواړو چې دې کې د سرکار د طرف نه کومې ادارې هغه ټول دې کې انوالو کړه، ټول راوغواړئ چې آخر دا څه روان دي په دې ملک کې. دې کې اف آی اے ده، دې کې پیمرا ده، دې کې چې ټیک ټاک سره ریلیټډ کم ډپارټمنټس راځي مونږ به کې ټول نومینیټ کړي دي. اوس خبره عدالت ته لاړه، عدالت نن مونږ له د هغې د غم راکو، مونږ هغه یو ایس بي عدالت کې جمع کا چې کوم کې ډېر زیات ایویډنس دی، هغه به زه تاسو ته تصویران شیر کوم. هغه په دې کې څو ویډیوګانې تاسو چې کوم نازیبا ویډیو دي تاسو عدالت ته پیش کې چې دا ثبوت په تور باندې والی؟ دا تقریبا 1200 لګبګ ویډیوز دي. 1200 دا څه کسان داسې چې پکې 100 ویډیوګانې، څه داسې چا 10 ویډیوګانې یا چا 15 ویډیوګانې. خو دا هغه ویډیوز دي چې کوم ته تاسو سم نشئ ویلی، کم ته تاسو په یو انګل هم سم نشئ ویلی، هغه د بهودګۍ نه، د فحاشۍ نه، د کنځلو نه، یا داسې ګیمونه دي چې هغه معاشرتي لحاظ سره ډېر خراب دي. هغه به کې مونږ نومینیټ کړي، چونکې عدالت خو ایویډنس غواړي، نو ایویډنس مونږ جمع کوو. اوس دا ویډیوز خو الریډي غیبېدي نشي، دا خو الریډي د مونږ د ټیک ټاک د پلیټ فارم نه، د فیسبوک نه، د مختلف اپس نه هغه شي چې کوم کې دا دی اپلوډ کړي دي، مونږ خو د هغه ځای نه اخیستي دي دا ویډیوز. دی نه خو د دې لایف ته مونږ ناست یو، خو چونکې دا مواد الریډي موجود دي نو دې کې مونږ ټولې ادارې نومینیټ کړي دې دپاره دي چې هر چا ته خپل کار تپوس وکړي شي. اوس خبره د عدالت په لاس کې ده. عدالت په انشاءالله زمونږ دا پوره کوشش دی چې څنګه نټر ته سزا ملو شوې وه داسې به انشاءالله دې ټولو ته ملاویږي. سر جی یو خبره کومه چې تاسو ته خو پته یي چې تاسو علم لرئ هم په ټیک ټاک باندې پاکستان کې د لایو ټیک ټاک باندې پابندي ده، د هغې باوجود هم ټول خلک په پاکستان کې لایو میچونه کوي، او دغه بیا پکې بل یو ویډیو راله چې نو یې نه اخلم، خو هغوی ډېر زیاتې قومونه یې ټارګېټ کوله او کنځلې د مور خور پکې کولې. د دې خلاف په کله داسې به اکشن اوچت شي چې دا ختم شي؟ ګورئ ما ورته ویل چې اوس خبره های کورټ ته لاړه، د های کورټ خپل یو پروسیجر دی، زمونږ وکیلان دي څنګه عالم جان خان وي، د دې نه علاوه 20-25 نور وکیلانو موږ سره رابطه کړې ده چې دا به مونږ مشترکه پیش کیږو. مونږ به دغه کوو د کاکا خیل لا فارمز په سربراهۍ کې
مونږ به مخکې کېږو، مونږ به اواز اوچتو. اوس خبره کوټ کې ده او زما پوره یقین دی انشاءالله چې که خیر وي مونږ به تر هغې پورې په ارام نه کېږو چې تر څو پورې دا خلک صحیح لارې ته نه راغلي. ګورئ مونږ څوک د ټیک ټاک نه منې کوو، مونږ څوک د لایو نه منې کوو، مونږ څوک د ګیم نه منې کوو. مونږ هر چاته وایي خپل ازادي د ژوند ښکلې تېر کړئ، خو موږ چاته د اختیار نه ورکو چې هغه سهار او غرمه ماښام کنځلې کوي. سبا زما ماشوم پاسي ټیک ټاک فیسبوک ګوري او دغه کنځلې ورته بار بار مخې ته راځي، نو د هغه ذهن کې به دا خبره کینی جوړې دا کنځلې چې دي نو دا اړو څه خبره نه ده. یا زه بار بار دا خبره کوم چې موږ به دا اورېده چې چا مخ به تور کړی شو نو هغه به د هغه کلي نه کډه وړه، هغه به چا سره مخ نه شو میلاولی، د هغه خاندان به چا سره مخ نه شو میلاولی. په ټیک ټاک کې د ټولو نه کمزوري گیم چې دی دا مخ تورول دي. ته معاشرې ته څه میسج ورکوې؟ ته معاشرې ته دا میسج ورکوې چې مخ تورول اړو څه خبره نه ده. زما د را روان نسل نه ته عزت غیرت پښتو اته ته ختمه یو جینې 14مو کې بي ایسو کې لوی لوی تعلیمونو کې پلاران غریبانان قرضونو باندې په دغه کې چې زما لور نه بس جوړ شي هغه د میاشتې 15000 20000 25000 30000 50000 پورې د میاشتې ګټي. یو ټیک ټاکر د شپې 50000 نه ول 3 लाख 5 लाख داسې ټیک ټاکرانې پکې ما لیدلی چې هغه د یو شپې کې په یو گیم کې 12 लाख هم ګټلي دي، 16 लाख هم دا گیفټینګ په پیسو باندې. مطلب زه به دا وایم دا پیسې دي چېرته غریبانه ته رالیږلې نو ثواب به یې کېدو، هلته کې مزدورۍ دپاره تللي دي، مور پلار یې پریښي، ښځه ماشومان یې پریښي دي. او دا ټیک ټاکرو چې کومې بیخي زه نازیب الفاظ نشم استعمالولی خو چې کومې بیخي بد کرداره دي هغوی ته ته دا ګیفټینګ کوې نو د دې په ځای خپل اخرت ښه کا، چېرته کار خیر ته ولګوه، چېرته بل ځای کې ولګوه، نو چې دوی دا کار کوي که نه نو اخر دی نه به جوړېږي څه جي. نو معاشره ترې ټوله تباه شوه جي. نو مونږ دې کې دوی 100% دغه دی 110% په پښتو کې خدا دی چې ته نهر دی خو چې ستا عزت باندې آنچ رانه شي، تا ته څوک ګوته اوچت نه کړي. ډېر افسوس سره دا خبره کوو او تاسو په شیشې په ترو باندې مونږ خلکو ته صرف دا یو میسج ورکو چې برای مهرباني دا خلک مه سپورټ کوئ انشاءالله. سرجي د ټیم راکولو په سخته ګرمۍ کې ودرېدو صرف یو دغه جهاد دی چې د دې ټیک ټاکرو خلاف زموږ دا ټول پښتانه راوچت شي او دا ختم شي، دا ګندګیر ختم شي. دې دپاره موږ ته څه پکار دي؟ بس زمونږ خو مین خبره ده به حیثیت قوم او به حیثیت معاشره زمونږ ترجیحات زمونږ بیانیه زمونږ مسلمانی زمونږ پښتو هغه اقدار چې کوم دي نه ډېر زیات کمزوري شوي دي او هغه زمونږ عمده دې معاشرې د خلکو د وجې زمونږ کې باری څوک نه دي راغلي، عمده خلک دي، عمده خلک چې کوم دی نو دوی سپورټ کوي. لکه څنګه چې تاسو ووایئ دا ګفټران دي، دا ګفټرانو له پکار دي په دې ځای کې چې کوم دی نو ډېر غریبانان خلک شته موږ سره روزانه چې کوم دی نو خلکو رابطې کېږي، موږ ولې چې کوم دی نو خپل هغه ایفرټس وله کوو، خپل کوشش وله کوو چې هغوی ته د سارې دره کې لګي د ماښام د روټۍ دره کې نه لګي. پکار چې دا ګفټینګ د دوی یو هغوی ته وکړي د هغوی په چې کوم دی زندګي لږه جوړه شي نو دوی دغه خلکو ته ګفټینګ کوي، هغه ګفټینګ چې کوم دی نو هغې باندې دغه قسمه پنشمنټ ګیمونه کېږي او پنشمنټ کېږي او د هغې نه چې کوم دی معاشرې ته یو خبره راوځي او د هغې نه دا خبره چې کوم دی ټوله روانه ده. نو انشاءالله چې تر څو پورې مونږ جمدي یو دا زمونږ د زندګۍ یو انشاءالله مقصد دی چې مونږ به لګیا یو د دې خلاف به جهاد کوو او که کوټ ته تللي که هر ځای ته تللي انشاءالله مونږ به زمونږ به خپل کوشش کوو انشاءالله. الله مو دا محنت قبول کا.